الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. امام ترمذی رحمه الله دلته یو مشهور مسئله باندې باب دی. نو خبره پکې ډېرې دي، خو راځي درې مباحث وته. نو درې مباحث یاد لرئ. اول بیان د مسئله او بیان د مذاهب د فقهاو په دغه مسله کې. دویم بیان د شرح د حدیث او استدلال په هغې د هر فریق. دریم وجوه د ترجیح د مذهب حنفي په دې مسله کې. نو دریم مباحث و تحقیقات لري. بیان د مذاهب د فقهاو، شرح د حدیث او وجه د استدلال په هغې او ترجیح د مذهب حنفي. مذاهب د فقهاو پکې څلور دي او اقوال اوو اتو ته رسي. پر ټول څوک یادولی نشي، نو دا څلور چې یاد دي درته دا هم کافي ده. اول مذهب د امام ابو حنیفه ده. او مختار د اکثر فقهاو د نورو مذاهبو ده. او مسلک د جمهور محدثینو ده. هغه دا چې استقبال استدبار په وخت د غایت او د بول کې قبلې ته منع دي مطلقاً. منع په اعتبار د مکان سره هم ده او منع په اعتبار د غایت او بولو سره هم ده. یعنی که په بنیان کې، که په صحرا کې، که بول کې، که غایت کې، که استدبار وي، که استقبال وي، نو منع ده د استقبال او د استدبار د قبلینا په وخت د بول او د غایت کې، هم په صحرا کې، هم په بنیان کې. دویم مسلک د ظاهریو ده او د بعض غیر مقلدین او د بعض تابعین نم نقل چې جواز د مطلقاً او دغه حکم منسوخ دی. هم غایت، هم بول، هم صحرا، هم بنیان. نو جواز دی مطلقاً. دا دویم مذهب شو. دریم مذهب منع د استقبال د مطلقاً او جواز د استدبار د مطلقاً. استقبال فرق په مابین د حالتینو کې وکړ. استقبال ممنوع دی که په صحرا کې، که په آباده کې، او استدبار جائز دی که په صحرا کې، که په آباده کې. دا دریم مسلک شو. فرق په مابین د استقبال او استدبار کې وکړ. دا مذهب د حضرت امام احمد صاحب د مشهور او روایت د حضرت امام ابو حنیفه. څلورم مذهب هغه فرق د صحرا او د بنیان. په بنیان کې جائز د مطلقاً او په صحرا کې ممنوع د مطلقاً. دا مسلک د شافعی صاحب او د امام مالک صاحب او مختار د بخاری ده. او ترمذی دا هغه یو توجیه نقل کړی ده. داسې معلومي چې ترمذی مخواخه کړی ده. دو امامان په دې دي چې په صحرا کې ممنوع د مطلقاً او په بنیان کې جائز د مطلقاً، کې استقبال وي، کې استدبار وي. دا څلور مذاهب یاد ده. د دین علاوه اقوال شته.
پنځم قول د امام ابو یوسف دی، قول چې استدبار جائز دی خو پس آباده کې او صحرا کې استقبال هم منع دی او استدبار هم. د دریم مذهب او د دې دا فرق شو چې دریم مذهب کې استدبار جائز او د امام ابو یوسف په قول کې استدبار جائز که خو په بنیان کې قید ورسره کې. یو شپږم قول له چې استدبار او استقبال ممنوع دی مطلقاً او حکم د بیت المقدس هم دا دی. دا د ابراهیم نخعی او بعد تعبیرونه نقل. نو د لومبي قول زمونږ او د دې فرق دا شو چې بیت المقدس ممنوع کو اوم قول لا دی چې دا منع د استقبال او استدبار دا خاصه ده په مدینه منوره پورې په بل ځای کې نه ده. ہندوستان کی، افغانستان کی، ایران کی، پاکستان کی ہر جگہ کے چوسے خیر منع مخصوص ہے پچا پورے یو اتم قول مشتد بعد اور لاچی مرتمی وموے دادا ابو عوانا قول یو اتم قول مشتد چی مکروح تنزیحی دا استقبال و استدبار جائز دخو مکروح تنزیحی دے اور لمبی قول کی ورته مکروه تحریمی وی زمون په مذهب کې. نو کراهت تحریمی او تنزیهی کې فرق شو. نو سلور مذاهب شو، سلور اقوال شو، نو عطتی جوړ شو. نو تاسو چې سلور یاد لرئ، منع مطلقا، جواز مطلقا، فرق د استقبال او د استدبار، فرق د صحرا او د بنیان. زمون عام بحث په پدې وي. دا بیان د مذاهب شو. اوس بیان د احادیث او وجه د استدلال پاره. دا لومبي حدیث دلالت په مذهب زمونږه کوي صراحتا او دا ذم با ما جاء فی الرخصة من ذلك دا د غیر مقلدین او د ظاهریه او په مسلک چې جواز دی. نو راځي چې حدیث وایي دا ذم بحث شو. باب فی النهی عن استقبال القبلة بغایة نظارت. من راغلی دا د مخ کولو نه قبله مبارکه ته په غایت او په بول سره. حدثنا سید بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي. دا ټول راویان امامان دي د حدیث. عن ابي ايوب الانصاري دا حضرت ابي ايوب الانصاري دا نمبر ذکر کی نم زید بن خالد. دا مبارک شخصیت تے چې سید الکائنات میں ہجرت کو نو د دوی د کور کی قیام کړو شپږ میاشت. ما چې کوم وخت سبق وینو الته نه خوا اکورو کور خو په هغه شکل نو بادشاہانو ساتلو او داسې نقل لګېدلې و چې دلته د حضور غو خناسته وه. اوس هغه ټول نشانات ختم دي د مسجد نبوي په توسیع کې. آلته یو ګټه لګېدلې وه شین خطو پې دې پې لیکلي وو هذه دار ابي ايوب الانصاري موفد النبي صلى الله عليه وسلم عام الهجره. دا مبارک کور دی د ابي ايوب انصاري چې حضور دلته تشریف فرماو پکال د هجرت. نو د جماعت جوړېدو او د ځان له کور نه اول کور یې سعودي بیبي له جوړ کړو. عائشه لا واده نه وه. نو بیا چې یو به واده کوله یو کوټه به یې وله جوړوله. ولې دا به بخاري کې بیان نشي انشاءالله. نو ابي ايوب انصاري دغه مبارک صحابي دی. د بدر نه علاوه په ټولو غزواتو کې شامل دی. په 50 هجري کې د یزید په کمان کې د استنبول جنگ کې شاملو. دا ترکو قسطنطنیه سره او د حضرت معاویه صاحب خلافت وی خیر دی که نوجوان په مونږ امیر دی. حسنین مبارکین هم پاغی نا جهاد کی بیمار شو. نو یزید ورتوی دی خو مشر صحابی ټولو به قدر کوي سو وصیت کې
وی وصیت زمادار چې کومه پورې فوج مخکې کیږي ما بازار سره وړه او اخیری ځای کې مې خخ کې ځکه خدای وی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فلا أجدني إلا خفيفا وثقيلا. خفیف جمدی او ثقیل بیمار معذور. ما په وړه نو چې هغه وخت کې قسطنطنیه فتح نشو استنبول دا رستو لسمه صده هجری کې یو ترک و غیرتی بادشاہ راغلی دی محمد الفاتح هغه فتح کړی. نو یزید آخری پورې چې فوجونه بوتلل هغه پورې یو خلا سره نږدې د زیارت اوس په ښار کې دننه راغلی وی زیارت په استنبول کې ایته مسجد ابي ایوب انصاری وای او خلیفګان چې به د ترکو خلیفہ کېده نو دې ځای کې به ولا دستار بندي کېده. استنبول د اسلام مرکز دو سیزونه پکې ناشنا دي یو کتابخانه ده که لاړې آستانه ورته وای او یو په خپله ښار او دا جومات هلته عجایبګر دی د حضور د زمانې ډېر سیزونه پکې محفوظ دي ځکه 800 کاله استنبول د ټول اسلامي ملکونو مرکز انګریزانو غدارو او حکومت داسې دی چې هغه د امریکې غلام مسلمانانو خپل دین پرېښی چېرته دین جاری کوي هلته انګریزان ورته یو کېږي او ختمه یې دلته هم چې چېرته اسلامي اواز کېږي د امریکې جنټان راپورته کېږي. نو استنبول د دریاب په غاړه د منځ کې دریاب ته دره دانیال وایي په هغې باندې روس راځي د دې خوا بحر ابیض متوسط ته که دا بند کړي نو روس ور راتلی نه شي. نو ترکو منځ کې سمندر نهر راغلی دی لوی نیم ترک په یورپ کې دی او نیم ترک په ایشیا کې دی او د نهر سره جدا کېږي. اوس هغې نوې دارالخلافه جوړه کړې ده هغې ته انقره وایي. استنبول کې چې مسلمانانو فتح کړي یو لویه ګرجه وه آیا صوفیه هغه مسلمانانو جومات بیا دا خبیث بادشاه چې راغی ده د انګریزانو ایجنټ کافر مردار مصطفی کمال نو دا هغې کې مونځ بند کړ هغه د یادګار په شکل باندې پرېښی مسجد آیا صوفیه پخوانی نومو قسطنطینیه او قسطنطین بادشاہ جوړ کړو په 3 صده عیسوي کې عیسائی. نو حضرت ابي ایوب انصاری التخخت په 150 هجری کې دغه جهاد ته حضور مبارک اشاره کړی د بخاری شریف کې ولا راش وی اول زمان د امت ډله چې په سمندر ورځي جهاد لا دا بخده بخي مغفور الله دا په بخاری کتاب جهاد کې راشي اور قبل کې چې دا ډوبې جهاد او د یزید په قیادت کې او حسنین مبارکین مو ابو ایوب انصاری یزید په سلطنت د خمینی نه او مسلمان هغه زمانہ کې دا واقع وشو او چې کوم واقعیا د ظلم دا خلک نه بیانې نه چا څوک خبر دی وشیعگان شهرت ورکړل. رابشی اللہ پا بخاری شریف کی کتاب الجہاد کے چاوالا ڈالا عبداللہ ابن سامد بی بی دا ام ملحان حضور مبارک اغی کرو خوب یولی دا چی را پاس خاندلے اے امت را تخدے پیش کر اے قربان دعاو که چی ما خدے دا دینه کی نو دا قبرس پا جنگ کی بے خاون سرالان قبرس ام پا سمندر کې د بحر ابیض متوسط کې د معاویه صاحب زمانه هغه مخ کې نو چې واپس راتلل یو زید هغې ته لازقیه وایي د سمندر په غاړه ښار په لازقیه زه راغلم لازقیه کې هغې قبر دی د عباده ابن سامد د بیبي د ام ملحان د ام سلیم خور نو ابي ایوب انصاري هغه مبارک صحابي دا د مدینې باشندگان او تاریخ کې لیکي چې کوم کور کې اوسېده دا کور تبع بادشاہ د یمن د سید الکائنات په نوم وقف کړو. تبع بادشاہ د یمن په مدینه راته د دې نوم یسرب علما ورسره واغي ورته د پخوانو کتابونو نه معلومیږي چې د ملک تبع آخري پیغمبر هجرت کوي
نو دوی خزه دا غدا پاره یو کور جوړو، کور یې جوړ کو، وصیت نامه ولیکله. هغه وخت یو مولا پکې پرېښو، دا به تا سره به بس، تا زوی سره به بس، چې څو پورې هغه پیغمبر نه راغی. ابو ایوب انصاری کور هجرت قسم ولا چې را روانو په خسورو د مدینه منوره آبادی ټوله متصل نه و. دلته کورونه مینس کې یو څو بوټیو شاوتلو قجوره، دلته یو څو، دلته یو څو، دلته هر قوم د خپل نسب او د رشتہ دارۍ په بنیاد کورونه جوړ کړو. نو شراته به قربان ته موږ سره ځکه دا غي حکور نو او خطاب لاس کولې نه دا وافنها مامورا دا خمه پرې ده، دا د خپل په حکم روانه. نو شراته دا چې کوم د مسجد نبوي دی اوس او کوم د محراب شریف ته دا خالی میدانو کنده کفره او د خجرو د چولو درمندو او زاړه قبرونو زړې دلته کې ناست ټول صحابه چاپیره ولاړ. بیا را پاسه د مخامخ کورونو د ابو ایوب انصاری کور د ټورو نه مخکې د هغې مخې ته کېناست. حضور ته را پاسېدنه، بیا را پاسېده اوخه دا چې کوم موجوده محراب دی د منبر دی، د منبر په ځای کېناسته او غاړه یې کېښوده. بس حضور هذا هو المنزل. وی دغه د چا کور دی؟ ابو ایوب انصاری قربان زما دی. ښځه به تا سره زما انتظام وکړه چې څو پورې خپل کور نه جوړ کړی. او دا د چا دی؟ وی دا د یو دو یتیمانو ځمکه ده، ترې ولاړ وی. خو وی دلته به جومات جوړو، پیسې ووایه. وی نه پیسې نه، جومات ته وقف کوو. وی نه شورو په چندونه نه کړو. ابو بکر صدیق وی قربان زما عالم 10 اشرفه ورکړي او 80 گز او 50 گز پلن ځمکه ته واغشته او په هغه مسجد نبوي باندې بناو شو. ناوله مسجد نبوي جوړ کړ، به ګس لاسته قبل سویل ته لکه ځکه ناشته. نو ګس لاسته ځان له یو کوټه جوړ کړ، ځکه هجرت کې ورسره یو بیبي او حضرت سودا دا نورې بیبيانې رستو. خدیجه الته وفات شو په مکه کې په یو لسم کال د نبوت، 2 کال د هجرت نه مخکې، او به سودا وکړه. نو بیبي ورسره صرف سودا، عمر پسې رستو علي صاحب دی راوسته. به یو بیبي کړي د کورونه ولا جوړ کړي. دا کورونه نقشه مې ورته لیکلې ده په برکات المغازي کې په اخر کې چې په دغه وځه کورونو. نو ابو ایوب انصاری نو زه یو ځل د خپل مدرسې نه تلم حرم شریف ته پیدل. اوس ټولې بنګلې دي او ناشنا سړک، هلته کې هغې ښه خلک دی. یو موټر راته شاته ودرېده، ما ته وایي راځه پیدل مه ځه. کې ما ورته وایي ځاسې په چکر مې نه، حرم لرې دی. ورسره کېناست، خبرې م کولې. ما ته څوک یې؟ وایي زه د ابو ایوب انصاري په اولاد کې. ډېر خوشحاله شو ځکه صحابه اولاد چېرته. ما ستاسو افدله. وایي زه د دې مدارسو مفتش یم، انسپکټر ټولو مدارس. ما یې د هغې په خاندان کې څوک شته؟ وایي 4 کورونه مدینه منوره کې شته. دا د هغه زوی نصیر راته وی، ځکه نور ټول د بار خلک مهاجرین دي چې کوم روس حمله کړو په د اسلامي ملکونو په سن 1917 کې. نو مهاجرین راغلي افغانستان هغه وخت کې بې غیرته ورې نه که ځای مهاجرین وله کنې ورته یې مونږ له ځای راکړې، مونږ د روس خلاف جهاد کړ. امیر حبیب الله وی نه زه یارېږم د روس نه ځای. نو څوک جدې ته راغلل، څوک مکې ته راغلل. نو روس ځای قبضه کړ. دا آیات در پاکستان چې مهاجرینو له ځای ورکړی، دوی د خورې وخوري شکر دی ادا کړي. که ځای نه وي ورکړی روس سره جنګ کولی شو. اوس هم ډېر ناشکره ته شمالي اتحاد والا د خره بچي شکر وباسي. فلسطینیانو 50 کاله راسې جنګ دی. یاسر عرفات ته چې هغوی افغانیانو باندې روس حمله وکړه 14 کاله کې وښکل او لوی طاقت. او تاسو یهودو سره دومره ملک دی د نه سات فساد ملکونه واست. هغه وی که موږ له د پاکستان د یو ملک ځای راکړی وی چې خپل مرکز هم جوړ کړی وی او جبهه او د هغه ځای نه جهاد کولی، نو
هغه وخت کې وینا روس سره ز جنگ نشم کول. نو روس سن 1917 کې ټول یعنی ملکونه واغشتل د آزاد شوي چې دي 15 لکه مربع میل ځمکه د اسلام ملکو ایته به اسلامي ترکستان وي. 9 لکه روس واغشته او 6 لکه چین واغشته. د چین اوسم چین سره لوی لوی صوبې او علاقې مدغاسکر دره سنجرام دا منیا مولا سره د کاشغر لوی ملک دی د مسلمان منیا مولا د چین دی. چین او روس خو خدای هلاک کړه هغه آزاد شي ملک هغه بند شي ملکونه پرې خودل. خو دا چې اوسم روسي نظام دی براینا مسلمانان دي دومره خلاف خبر نشي. نو څه پوره مې خبره کوله ابو ایوب انصاری په نو لازقیه کې حضرت راخه نو ابو ایوب انصاری د عمر فاروق زمانہ کې د دین مخکې د شام په فتوحاتو کې شاملو. شام د عمر فاروق زمانہ کې فتح شوی بیت المقدس او د شام د علاقه اردن زاغه غر ته خطلم چې کوم باندې عمر صاحب ورخطله داغه غر نوم دی جبل مکبر. الله اکبر زه خالد ابن ولید او یزید ابن ابي سفیان د معاویه سیورور مشر او ابو عبیده ابن جراح دا قماندانانو د فوج او شام ته ولېګل. نو بیت المقدس د خاري د غرونو د پاسه خار دی او قلا کې بند دی. اوس قلا نه بار باندې شوی دی قلا شته خو لکه په خور په خوا قلا کې بند. نو دغه شان په خوانو خاریونه په قلاګانې ته وې ځکه د لاس جنگونو په خلاصو ورتلی شي. نو دوی چې ورنل د بیت المقدس خبره راته کوم نو دا هغې مشر نوم صفر نیودس ټوله قلا کې هر څه بند کړي وو قلاګانې بند. د مسلمانانو مشر ته خبر راولېږه ابو عبیده ابن جراح ته چې ځان مه ستړی کوئ دومره مضبوطه قلا کې موږ بند یو چې راشن را سره شته اوبه را سره شته غله را سره شته اسلحه را سره شته تاسو به تنګ شئ بس مه په عذابوئ ځان هم او موږ هم ځای په مخه مخه لوی لوی قلاګانې ای غرونو ته جبال زیتون وایي 22 میله چړۍ ده. مسلمانان خو په رښتیا چې مسلمان یې خو د چا پروا. ابو عبیده ورته ووایي چې نه مونږ په دې نیت یو راغلي چې زوبه یا به تاسو فتح کوو یا به ځان شهیدان کوو. د واپسې نوم زمونږ په تاریخ کې نشته. بیا یو سوره د پس صفر نیودس خبر راولېږه چې دا خو واقع ده د پخې ارادې خلک نو صفر نیودس ورته خبر راولېږه چې زمونږ د قلا بغیر د مسلمانانو بغیر د یو آخري پیغمبر د یو خلیفه نه بل څوک نشي پته کولی. دا زمونږ په کتابونو کې راغلی دی. نو که ستاسو خلیفه په رښتیا د هغې پیغمبر خلیفه چې زمونږ په کتابونو کې ذکر راغلی دی ځکه انجیل کې بیان دی چې رستی پیغمبر به راځي او په تورات کې بیان دی یو پیغمبر به راځي چې یو فوج به ور سره یو لاس کې به توره یو لاس کې به کتاب. تورات کې د سید الکائنات نوم دی محمح او په انجیل کې نوم دی فارخلیتس. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. نو که په رښتیا ستاسو دا خلیفه او ستاسو پیغمبر هغه پیغمبر نو دا هغه بیان زمونږ په کتابونو کې راغلی دی هغه دی راشي چې موږ یې ووینو نو موږ به ووینو که زمونږ د کتابونو په شان د هغه بیان یې نو موږ د لقنجانې په خپله درکو. دا صرف نیودس خبر راغلی. مسلمانان خو یقینو چې دا خلیفه دی او پیغمبر ابو عبیده ابن جراح دا ټوله خبره عمر صاحب ته ولېږله مدینې ته چې قربان که مصلحت یې نو ته راشه. زمونږ خو دا عقیده ده چې زمونږ پیغمبر هماغه پیغمبر دی او ته د هغه خلیفه.
هغه مشران صحابه را جمع کړل چې لاړ شم کنه. حضرت عثمان ذوالنورین وی قربانه سینه چې سمکري جوړ کړي پتا ته فلا رسول کینولې نه دشمن باندې سباور مزه. حضرت علی مرتضی وی چې قربان لاړ شه ستا پتلو یو لوی خار خدای فتح کوي او زمون خدای ایمان دې چې پیغمبرم دغه دی او خلیفہ دی. عمر صاحب زب دغه داره په انو فوجان ورسره نو یو غلام ورسره یو غر د غر په لمن کې دا فوج پرو ډیر پتر نه کې چې پسو ورځو کې را رسیدلې او په خراره او کې سفر او اسخو به سفر نشي کولای اسخو منډوالي شي بس به ولاړ او خو د صحرا دشت کشته ده نو چې به را رسیدلې د خپل کېم ته د مسلمانانو کېم خو د قار نه بارو د قار او د هغې منځ کې غر دی جبل مکبر لوی غر هغې لمن کې فوج پروت و د مسلمانانو خوشحاله شو. سهار نه د عمر صاحب داسې جامې وې چې ټوکړې پکې لګېدلې بندونه چې په واز پکې ناس مخامخ ټوکړې ښکارېد او بعضې پکې د سرمون هم دی کپړې ته د سرمونو لګولې. نو د فوج مشران ورته وایي قربان مونږ سره دلته د فوج خپلې جامې دي ته به هغه واغوندې او په اسپه سور شي ته به مخکې مونږ به درپسې یو ځکه چې دا دشمن دی دشمن باندې رو بچول پکار دی. نو که ته داسې د درویشۍ د فقیرۍ په جامو کې ته ووینې هسې نه چې د مسلمانانو زړه کې هتک را نه شي. هغه وی نه زما خپلې جامې خوښې دي. وی نه صاحب مونږ خو د اسلام د خاطره وایو د مسلمانانو د عزت دپاره وایو ستا دپاره نه وایو. ډېر منت یې کوي ښه راوړی جامې واغوستې ښکلې د هغې زمانې به سمبلې وې خو دا شلېدلو نه ښه دی او په اس سور شو اوس داسې لار ده په هغې ورخېږي ورو چې یو څو قدمې واش را کوشو را ټوپې کړه. وی زما په نفس کې لویي راغله چې زه خو ډېر لوی سړی ا بیا وایي که زمونږ فتح په اسونو په جامو وي زمونږ نه ده پکار زمونږ په خپل دین د حقانیت باندې یقین دی مونږ به فتح په اسلام کو. بیا هغې ومې نه ما له خپلې جامې راوړه او هغه خپل څاروی راوړه اوخ په هغې سور شو روان او غلام غر ته به په مده مده رسېدلي دي په څه تکلیف په رسېدلي هغې ته خبر ور لېږلی چې زمونږ خلیفه راغلی د سهار په قلاګانو باندې سرونه راوچت کړي ټول قلاګانو ته راختلو غټه غټه قلاګانو ته چې خلیفه ولیده ټولو چغه کړې او دې ځای نه مسلمانانو ناره تکبیر ووایي. هغې غر نوم دی مکبر چې کوم ځای باندې عمر صاحب ولاړ هلته باندې د اسلام نښه جوړه کړې لوی اوار ځای لکه فوج دسته چې ولاړ هغه ځای اوار کړی او د چونې دغې پې ځمکې اواره کړې د غر حصه قلا یو ګونجو او صفرینیو دس را کوش او سلامی شو ټول فوج او ټول مشران او عمر صاحب فاتحانه داخل شو بغیر جنگ جګړه. بیا بخاری کې بل راشه ما ګرځېده بیا یو معاهده ولیکله وی دا معاهده د معاهده ما کتلې وه خو د هغې نقل هلته ځوړنده د عمر صاحب دستخط د خالد ابن ولید د ابو عبیده او د یزید ابن ابي سفیان چې زمونږ د اهل الیا سره دا معاهده ده چې د دې عبادت خانه به څوک نه وانئ خو نوې به نه جوړئ حکومت به پې د مسلمانانو وي د یهودو به نه یهود داسې یو څو افراد او دوی ته خپل مذهبي ازادي حاصله دا معاهده د الیا په تعبیر اهل الیا سره اوس پته نه لګي چې څه شو هغه بیا ورته وی راځي او ګرجه درته خولویه ګرجه د کنیسة القیامت آی که زه دوه ځله ګرځېدلم د عیسی علیه السلام عبارم دی پکې په نخره یې جوړه کړه بیا د ماسپښین وخت و
دوی زمونځ کوم هغې وی دلته مونځ کوې نه ما تا سره معاهده ده نو که زه مونځ کوم مسلمانان پې دعوه ونه کړي چې زمونږ خلیفه پکې مونځ کړی دی مونږ جومات نو مخامخ د دروازې نه بهر د حضرت مریم بي بي کور ځکه هغوی دلته اوسېدل نو هلته کې ګرم اوبو باندې به توزع من بیت من حمیم و من بیت نصرانیه په بخاري کې به الله راشي په ګرم اوبو ځکه هغه یخ ملک دی ډېر او د نصرانی د کور نه چاره اوبو والا راوړی که مسلمانان خپلته په هغې چاره ده موږ او به یې مونځ کړی هغې کور باندې جماعت جوړ دی لوی د هغې جماعت نوم دی جامع عمر بن الخطاب دا لویه ګرجه ده عظیمه او دا ورته مخامخ جماعت دې طرف نه ټنګه ټنګه آواز راځي او د هغې طرف نه 5 وخته د منځونه آواز راځي زه چې دلته د آواز اورم ما ته هغه رایاسي دا هم نږدې دي عمر صاحب دوره منصف و یې دلته مونځ نه کړ نو سړي له جړا وشي چې مسلمانانو څومره قربانۍ کړې دي او مسلمانانو کې غداران پیدا شي امریکې ته وایي بمباري وکړه په طالبانو چې مونږ پیشرفت وکړو یا د مردار بچي دنیا او آخرت ته خدای غرقه ته په دې کرسۍ کښېنه نو څه چل به وشي څه به وګټې یو څو ورځې ژوند خو د دوی په آخرت عقیده نه سپیرو شو علماء طلباء وجنه والے چې زه کرسۍ ته ورسم که دوی کې ایمان وی نه دوی به ویلې وي کافر ته چې مونږ پیشه او دوی پیشه مونږ وروڼه یو مونږ مسلمانان یو مونږ به خپل کور کې اختلاف وکړو او پام کوه چې ته رانشي مردار دا مسلمان دی این مسلمان می باشه این بدتر از خنزیر است نو ابی ایوب انصاری وی آخری ځای کې ما خخ کې چې د مجاهدینو په مرګ کې زه په مجاهدینو کې حساب شم وی چې کوم ځای ته قدمونه د فوج رسي ما هلته کې خخ کې هلته کې خخ جنگ فتح ونه شوه مسلمانان واپس کېدل د قسطنطینیې امیر مشر قمندان خبر راولېږه یزید ته چې دا مړی مو باسې کنې موږ به وغورځو د خبر نه یزید ورته خبر ورولېږه وی قسم دې که زمون قبر لم ګوتې وروړې نو په شام کې چې ستاسو څومره د پادریانو قبرونه دي او څومره مقبرې دي ټولې به تس تس کړم شام کې خو د هغې ملک تېر شي حکومت او سم قبرونه دي مقبرې وی ستاسو د ټولو قبرونه به زه تس نس کړم که دې زیارت لم ګوتې وروړې راللتې خو زیارت محفوظ او یو غیرتی بیان یې ورکړ هلکه ستاسو وخت پوره دی بل استاد راته پکار نشي ابو ایوب انصاري په 150 هجري کې په لوی قبر دی او زیارت دی او لوی عظیم جماعت په استنبول کې خدای پاک دې موږ ټول بوتلي